دا څه کې لري کړه ډنډا هغه مکو وسره ډنډې پاره. السلام علیکم ناظرین. پروګرام عوامي جرګه کې تاسو ته یاد شي وزیر اعلی ښاغلی آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب موږ سره پېښور ښار دوره کړې وه. د دې پروګرام یو حصه تاسو کتلې ده. نن ستاسو په خدمت کې د دې پروګرام دویمه حصه موږ وړاندې کوو. راځئ چې وزیر اعلی صاحب سره د پېښور ښار دوره مکمله کوو. پروګرام په عوامي جرګه کې تاسو ته یاد شي موږ د جي ټي روډ نه شروع شوي یو، آسمایي ګیټ، هغې نه پس موږ لیډي ریډینګ هسپتال پېښور، هغې نه پس موږ ناس سینما روډ نه رالو نیو رامپوره ګیټ ته، او اوس موږ سکندرپوره روډ باندې روان یو. دا د پېښور ښار ډېر اهمې علاقې وي او دې ځای کې د صفایي مسایل دي، د اوبو مسایل دي، نور داسې د ټرافیک پرابلم دي او دا ټول څیزونه وزیر اعلی صاحب خپله ناست دي ګوري او موږ سره په دې نوټس رالي او په موقع باندې تاسو وکتل چې هغوی هدایات هم او احکامات هم جاري کوي لګیا دي. موږ دې وخت کې نشترآباد علاقه کې یو پېښور او وزیر اعلی صاحب د نشترآباد همته علاقې د سړکونو حال تاسو وګورئ چې ماتګوټ دي، کچه دي، دې لپاره یو باقاعده پلان پکار دی. زه تاسو سره اتفاق کوم. نشترآباد حالانکې ډېره ښه علاقه وه او دا اوس چې کوم صورتحال جوړ دی دا ناګوشتابې دی او د دې وجوهات دا دي چې دا یو څو کاله داسې چې کله نه د تېر حکومت به برسر اقتدار و هغوی پېښور ته څه توجه نه ورکړې. زمونږ موجوده وزیر صاحب سید قمر آباد صاحب او د قومي اسمبلی ممبر ظفر علي شاه صاحب اوس خپل چې څومره مشکلات دي هغه دومره زیات دي چې د هغوی کوم خصوصي فنډز دي په هغې باندې نه پوره کېږي. د دې لپاره زمونږ دا هغه دی چې خامخا داسې تدابیر او داسې حکمت عملي وکړو چې کم زیات خراب علاقې دي هغې ته زیات توجه ورکړو او ورسره نورو علاقو کې هم کار وکړو چې دا مشکلات پېښور کې دي دا ټیک شي. خو دې باندې به کم از کم 2 نور کاله لګي ځکه چې دا دومره مسایل دي چې هغه زمونږ کم وسایل دي په هغې کې دا نه پوره کېږي ځکه چې د کمې پورې د میونسپل کارپوریشن صورتحال دی نه هلته هغوی سره دومره وسایل نشته چې هغوی ترقیاتي کارونه لپاره هغه خرج کړي. هغه زیاتتر په تنخواګانو کې او بجلی بلونو کې د اوبو هغه چې کوم سکیمونه دي په هغې کې زیاتتر خرج شوي دي او خرج کېږي. نو دې سړکونو هغې دپاره هغوی سره هغه نشته. خو دې دپاره موږ غواړو چې خصوصي یو جامع منصوبه په هغې باندې کار شروع دی او هغه چې تیاره شي او په هغې باندې عمل وشي نو انشاءالله 1.5-2 کاله کې به دې باندې مونږ په صحیح طریقې سره قابو کولی شو. وزیر اعلی صاحب پیپلز پارټۍ حکومت خپل منشور کې یو پروګرام ورکړی نیو سوشل کانټریکټ چې هغې مطلب دا و چې ضلع په سطح باندې د دوی حکومتونه جوړوي. هغه نیو سوشل کانټریکټ صوبه سرحد اکسپټ کړی مونږه چونکې دا زموږ د پارټۍ په منشور کې پروګرام کې و اوس وزیر اعظم صاحب یې هغې له ډېر اهمیت ورکړی دی او مونږ هم دا غواړو چې دا پروګرام د شروع شي او په دې عمل وشي او دا د کامیاب شي ځکه چې دې سره به عوامي نمایندګان او عوامي خلک به په دې پروګرام کې شامل وي او هغوی ته به د علاقې مسایل به ټول معلوم وي. تاسو ولیدله چې یو سرکاري اډمنسټریټر لګېدلي نه هغوی نه خو دورې کوي او مختلف ځایونو کې ګندګي پرته ده. تاسو په خپله ولیدل دا دی دلته مخامخ هم دا ګندګي پرته ده. د دې اړو چا توجه ورله نه ورکړې نه. دا دې نیو سوشل کانټریکټ کې نمایندګان عوامي نمایندګان چې په دې کې راشي د هغوی عمل دخلي نو هغې سره به ډېر فرق پرودي. ناظرین دې خبرو سره موږ ګلبهار کالوني پېښور ته راورسېدو او دې وخت کې موږ ګلبهار علاقه کې روان یو. تاسو ګورئ موږ نه مخکې پولیس والا عاجزان را روان دي خو هغوی ته دا معلوم نه دی چې موږ کوم علاقې ته ځو یا کوم څه به ځو. هغوی موږ ته ګوري او لاره ځان ته لټوي. دا ګلبهار کالوني ده او دې ګلبهار کالوني مختلف علاقو کې به موږ
جایزې الو. جناب وزیر اعلی صاحب دا مونږ ګلبهار علاقې ته راغلي یو. دا سړکونو کې تاسو کندې ګورئ، یو ډپارټمنټ راځي سړک کې کنده کوي اوبو لپاره، بل راځي بیا هغه باندې سړک جوړ کړي، بیا ګیس والا راځي یا بابډې والا راځي یا نور څه ډپارټمنټ، دی د منځ کې خپلو کې هېڅ کوارډینیشن نشته او دې سړک په وجه عوام ته ډېر زیات تکلیف دی. بالکل حقیقت دی دا چې کوم طریقې سره دا روان دی دا د پی ایم یو والے افسران هم دلته موجود دي، دوی هم تاسو ته جواب درکوي. خو زما ته دا هدایت دی چې یو کار شروع کېږي نو پکار دی چې یو کار ختم شي بیا بل کار هغه کوي. اوس دی خوا سړک مات شوی دی او دی خوا دا هغه کېږي. دا امتیاز دا سر دا کنټراکټر چې دی دا د دې کار صحیح نه و جي او موږ د ډسپیوټ ډپارټمنټ سره جګړه چلیږي جي، موږ هغه کار د سسپینډ کړه اینډ وی آر ناو ګیوینګ اټ ټو انادر کنټراکټر جي. او بل کنټراکټر سره مو شو خبره موږ به دا تیز کړو جي خدای به هغه کنټراکټر خلاف تاسو کاروي وکړه، پینلټي چولې دی جي هغه یو موږ هغه بلیک لیست هم کړی جي او هغه ریسک اینڈ کاسټ باندې به کوو جي. هغه کم پیسې پاتې به موږ سره چې تاسو د پی ایم یو والا عمله روزانه نگرانی کوي نو بیا د کنټراکټر روزانه چې څه پروګرس یې هغې نه هغه خبرېدی شي او تاسو ته په صحیح وخت اطلاع درکړو. تاسو ما ته پته چې اوس د محکمې ته راغلی خو دا چې کوم صورتحال دی دې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی او دا مشکلات دې کې روز تر اضافه کېږي. تاسو دلته مو ګوره ټول ګندګي دا هر یو شی د دې هغه دی رستو دا ناله چې جوړیږي لګیا ده دا رستو دا جوړیږي لګیا ده خو دا سړک چې دی رستو دا ناله جوړه شو خو سړک چې دی هغه اوس پورې نه پوه مرکز سړک به څوک جوړوي ناله به څوک دغه پی ایم یو به تاسو سړک هم جوړوي او سړک چې ریپیر به کوم ځای کې هغه ختم شي پکار دی چې سړک وسره پاغه سات پاغه باندې کار شروع کیږي چې دا خلکو ته تکلیف چې دی دا نه دا ګلبهار ډېر خپل علاقه او استمرا خراب صورتحال دی چې دیش کې خلک پریشان دي او موږ ته هغوی بیا وایي چې بھئی دا ولې داسې صورتحال خراب دی. دا کار ډېر سست دی جي، کار دومره سست دی چې په یو په 15 میاشتو کې هغه ځای نه دلته پورې 15 میاشتو کې جي صرف دا یو پایپ اچولی دا نوی کنټراکټر له چې تاسو اوس ورکړو تاسو اوس ډیډ لاین ورکړی چې کله پوره به کوي جي ودین 2 months به ختمېږي ودین 2 months دا خو دې 2 میاشتو کې دې ختم نه کړو نو هغې باندې هم پینلټي به تاسو لګوئ او دا ستاسو ذمواري ده چې دې ته به ٹھیک حیدر کالوني د پېښور یو داسې علاقه ده چې دلته د صفایي مسله ده، دلته ګندګي ده، دلته کوڅې پخه نه دي او وزیر اعلی صاحب څنګه چې تاسو ته معلوم دی اچانک د علاقې دوره باندې راغلی دی او د دې ځای معاینه به کوي. دا حقیقت دی چې دا علاقه کې دا نور علاقو په نسبت زیاده خرابه ده او مونږ دې له هم زیاته توجه ورکول غواړو. دا چې څنګه د لوی ښارونو کې کوم علاقو ته سلمز وایي هغه سلم علاقه ده او مونږ غواړو چې دوی ته د بنیادي سهولتونه ملو شي. د پېښور میونسپل کارپوریشن او د پی ډي اې د عمله مغې دا دوی ته زه به اوس په دې باندې هدایت هم ورکوم او د دې علاقې لپاره زه غواړم چې زیات دلته یې کار وشي. دې لپاره 6 لک روپۍ مونږ اضافي دې لپاره منظورو چې د دې علاقې سړکونه نالے اور نور سے کم مشکلات تھی دادے حل کریشی. اس علاقے کے لیے آپ نے کوئی عملہ صفائی کا عملہ وہ کیا ہے متعین کیا ہے؟ نہیں یہاں پر نہیں ہے. دل تشتے عملہ اسٹے صفائی والا اس میں اضافی عملہ اس کے لیے وہ کریں اور 20 لاکھ روپے یہاں کے لیے میں نے منظور کر دیے تاکہ یہ گلیاں اور یہ خپل خوخي مالکان دي صاحب کراغ او کرانه غجي موږ د خدای جو کار نه کوي تاسو به داغه میونسپل کارپوریشن تا ناراضی یہ تو کہتے نہیں آتے ہیں یہاں پر جو میں ایک بار آتے ہیں جو مجبوری کے خاطر آتے ہیں جی باندې مونږ ډیر تفسیرات کړي یو قسم نه راځي دنیا جلوسونه مونږ سری یو قسم نه راځي دا نه راځي مونږ ډیر نه ټول کړي پر راځي تکلیفات حکومت نه پیسې اخلي دیکھو ګورئ دا جوړېګانې دی ګورئ په دې سره کې دا د دې جانان دا خو نو ډیر څه کمیټې دی دا دې په دا وګورئ
ये देखें, ये इसका क्या आप बंदोबस्त कर सकते हैं? नहीं, ये तो अभी मेरे आने से आप कहते हैं कि बस ये इसको तो चाहिए ये था कि आपके पास गाड़ियां अगर नहीं है, गाड़ियां जो खराब हैं आपकी वो गाड़ियां ठीक कराएं और गाड़ियां किराए पे फिलहाल लें, अगर जाती आप ये खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज मैं नहीं चाहता हूँ। कमर साहब, आप 15 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट दें कि ये अगर ये सूरत हाल ये रही तो मुझे फिर और कोई एक्शन लेना पड़ेगा इससे। सफाई करने के लिए सर महीने महीने तक कोई नहीं आता सर। वो स्टाफ भी तैनात हो और तारीख हो जाए तो पैदा होते हैं, तो उसके लिए उनको हटाएं अगर वो नहीं आते हैं यहाँ पर। दूसरे लोगों कि इसी नाली से गंद निकाल कर इसी पानी नाली में वापस गिर जाते हैं। हम डीजल गंद बस हम दिल तो वापस छोड़ दी जी। ढेर बुरा हालत है, ढेर बुरा हालत है। उस 6 लाख रुपए मादे पारा दे सड़कों नालों पारा इजाफी मंजूर करे और दा अमला को नाराजी जब ब्या तपोस को 2 हफ्ते बस कमर से माता रिपोर्ट रखी को नतीजा पाएगी कि जो ब्या राजम ब्या को नाजरीन तासु कतल जमुना हैदर कॉलोनी यो स्लम और यो खराब एरिया तलाड़ू अल्ता वज़ीर आला से हालातु कतल और अहकामात जारी कल मुल्ला पखपल लार बांधे दा अवामी कारवान दा अवामी जरगी कारवान दा रवान में बे वक्त मुल्ला बैरून गंज गेट पेशावर खार इलाके की लोया मुतालबा दा कि देख और कटरे के करना यो पार्क द मशबानो द पारा जोर कृषि दा देख तासुविने लगे जी देख एरिया दा तजवीज शे दा देर माकूल तजवीज से तासु मखम दा तजवीज करो और चूंकि आगे वक्त जमुन हुकूमत खत्म शो नो पाके माने अमलो न शो उस मां पुलिस वाला तवेरी दी जे बी दिलता कम बारतुने दी कि देना दा खाली की और लाजमी खबर है मुंगा वाल की दिलता तदेखार के दन न दे योदा से सरसब गई कि माशमान पचे लोबिम पोलिसी और वसरा दे तारीखी अहमियत उम्दे दागे पौजा खलक दे अगम तोड़ी की सैलम पोलिसी और करो जी माहौलियात आगाबाम पचे आर्डर करो जो दादवाना गेटों से कम दीजिए दावा प्रिजर्व करो दे पारा मुझ कोशिश दा को कि कम तारीखी और ज़ाड़ा इमारतों ने दी कि हम पाक शक्ल के पाती थी दो वक्त मुल्ला पेशावर खार यो बल देर अहम बाजार दे बाजार कला के वज़ीर आला से प्रोग्राम अवामी जरगा के रवानी तारीखी दा सेठियानो महाले दा बाग सदा और दा तारीखी बिल्डिंगों ने दी और दाम गवारू के दे फल खूबसूरती और दाग वक्त दौर जो अकाशी कई द दे ताफुज जमुंगा द हुकूमत जिम्मेवारी दा और दे नवा खलक द दे खार के कम तारीख से दागे अंदाजा खल्क तकीली मसला जरा मसला औकाफ का ये दुकानों का जी उसमें तो हमने पाबंदी लगाई हुई है जी हाँ और हमने तो एप्लीकेशन दिए हैं इनको जी आपने चले इस पे जरूर गौर करेंगे आपने दिया है पूरा प्लाट खाली पड़ा हुआ है इस पे हम जरूर गौर करेंगे ठीक है हाँ डेढ़ ग्रानी दा 1.5 रुपये अंदाजे ग्रानी रास्ता दा 50 रुपये किलो जो फरे तो तीतो वाला है किसे 50 रुपये माने रखा तो वालेकुम जी हाँ नाजरीन मुंगा वालेकुम जी नशारे चक्कर लगाओ अच्छा नाजरीन मुंगा घंटा घर न तीर सु उलसी प्रॉब्लम्स मुंगा मालूम कर आओ दे वक्त की मुंगा चौकियातगार था रसीदुन क्यों जनाब चीफ मिनिस्टर साहब चौकियातगार योदा से डिजाइन बाने जोड़ हो तीरजल कि खलक अगर डिजाइन बाने एतराज कई दलता द ताजरान एतराज दे और दलता खलक चौकियातगार की रीडिजाइन गाड़ी तास हुकूमत दी चौकियातगार रीडिजाइन का पारा सिखई वैसा द
چوکیدګار لپاره ما واضح احکامات جاری کړو چې دا کوم هغه چې نقشه چې دا د عوامو ته هغې نه تکلیف دي او دې کې تبدیلي راشي او دا سړک کې پلین کړی شي د هغې لپاره تاسو اقدامات وکړئ اوسه پورې سټرکچر انجینیر او کنسلټنټ لاهور نه په 14 را روانو او ما ته غیر د ټلیفون کو چیز کمینګ ان 18 تاریخ باندې برازي نو بیا موږ کمپلیټ تغیب ډیزاین کوو چې کوم دا روډ چې تاسو څنګه سر ډایرکشن ورکړي چې په سټریټ لیول باندې وګورو ای تاسو سره موږ ډیزاین کوو دې زه غواړم چې اختر نه فورن پس د دې پلان مونږ ته ماته پیش کړي شي او بیا دا په هغې نه پس به زه تاسو له هغه در کومه چې دا ټایم کې دا جوړوی ځکه چې دا د عوامو لوی مشکل دی او دا حل کول زموږ فرض دي نه دی اختر نه د اختر په څلورم ورځ به دا پلان تاسو موږ ته پیش کوی موچیلړه بازار کې ګرځو او موچیلړه د یو ډېر پېښور یو بیا یو اهم علاقه ده اهم بازار دی د ښار او موچیلړه بازار نه موږ تېرېږو لګیا یو چې منسټر صاحب د پېښور ښار کوڅې اوس تنګې شوي دي پاپولیشن زیات شوی دی پریشر پې زیات شوی دی نو ظاهره ده چې د ده تاریخي اهمیت هم موږ نشو ختمولی خو دې باره کې ستاسو ذهن کې څه حل شته چې دا پریشر موږ څنګه کم کړو د ټرافیک یا د پاپولیشن ټرافیک او دا کوم تاسو ګورئ هر یو دکاندار زم ورسره بارم نیولې دی دغې سره مشکلات نو دا کار د حکومت او د عوامو تعاون سره کیدی شي چې حکومت او د عوامو تعاون یې بیا دا کار به کیدی شي او زه امید لرم چې عوام موږ سره تعاون وکړي نو دا مسله موږ حل کولی شو ډېر ښه اسلوبیه تاسو دا فیصله کړې چې تجاوزات به موږ ختموو هغې باره کې د هغې یو میټینګ شوی دی او هغې کې موږ دا فیصله کړې وه چې اول سر کې موږ دا کوشش کوو چې د عوامو تعاون او د پبلک ریپرزینټیټیو د عوامي نمایندګانو په تعاون سره هغوی لاړ شي خلکو ته ووایي چې رضاکارانه طور باندې دا تجاوزات دې ختم تجاوزات خو هغې کې بیا کامیابي حاصل نه شوه نو لازمي طور باندې بیا به حکومتي طور باندې موږ په دې باندې په هغې کې اقدامات اخلو دا موږ ته مخامخ تاریخي یادګار جومات مسجد قاسم علي خان ته موږ ورسېدو دې ځای نه موږ ګاډی تاو شو او اوس موږ کیسهخاني بازار ته رالنډېږو لږ ساعت پس به موږ وزیر اعلی صاحب سره د پېښور ښار د تاریخي بازار کیسهخاني بازار کې به داخل شو شیرانو منځ کې اول چې زه ناست ومه لسو کالو باسولی یم وروره لسې راسره نور هم باسولي دي بلبشدار یې په لږ به دې کې به دا خیال کوو که نه چې دا ټرافیک ته هم تکلیف نه که نه لارې بند کړي د هغې کې به لږ دغه تکلیف به هغې له به تاسو له بندوبست کوي خو داسې نه چې سړک د پاسه یا فوټپات د پاسه دغه کې به تاسو تعاون زمونږ علاقه کې پرایمري سکول دی مالا دی تولاشا ګورمنډۍ کې دا د میونسپل کارپوریشن سکول دی نه جی سرکاري پرایمري سکول دی جی کماسه به هلته درکړي او حالات به جایزه به واخلي او ما ته به رپورټ راکړي چې څه پولیسي دي چې موږ به کوو پېښور صدر ته ورسېدو سنیري مسجد روډ باندې موږ تاویږو لګیا یو او دا د موږ سنیري مسجد روډ باندې تاو شو دا پېښور صدر علاقې ته موږ را داخل شو ګازرې څنګه ورکوئ تاسو 100 روپے جی 100 روپے کلو हाँ जी دا تقریبا 15 ورځې شوې جی 15 شپږ ورځې आलू 100 روپے जी टमाटर जी 16 रुपए टमाटर 14 रुपए जी 14 مرچکی نشته مرچکی ولې دومره ګران شوي دي سره جی نه راځي وزیر اعلی صاحب د سبزۍ کې یو پرابلم دی جی سبزي ریټ کې چې دا ریټ چې کوم دي دا سبزي منډۍ کې یو سړی دی د دی اړک مشر چې وي د سبزۍ منډۍ هغه روزانه خپل اړتي دی او هغه دا ریټ جاری کوي بکار دا ده چې دا ریټ چې ډسټرکټ ایڈمنسټریشن جاری کړي دا ریټ څوک تاسو ته روزانه ریټ ورکوي مجید خان څوک دی سبزۍ منډۍ والے ټول ریټونه هغه کوي روزانه دا څوک دی دا ریټونه مقرر کړي څوک دی مقرر خان که مخکې به بل جی د هغې مجید خان یا رور دا اختیار هغه د چا ورکړی هیره صاحب دا راته نه ده پته نه دې لپاره داسې یو طریقه کار پکار دی چې
عوام سره ناانصافي نه کیږي او من منای ولا هغه نه کیږي. مونږ اوس یو قانون هم جوړو د دې ځله کابینه کې مغه راغلو زمونږ فروټ اینڈ ویجیټیبل بورډ یو دا هغوی د فروټ اینڈ ویجیټیبل مارکیټ هم تیار دی. التبا روزانه چې بولی کیږي د هغې لپاره یو قانون سازي کوو چې نرخونه به د هغې به یو کمیټي چې هغوی به د هغې تعین کوي او هغوی به اوورال هغه ګوري چې بهی دې کې څوک زیاتي نه کېږي چې بولی کې هم زیاتي نه کېږي او زمیندارو ته خپل نرخ ملاویږي او عوامو ته هم په هغه کې تکلیف نه. ناظرین نننې پروګرام عوامي جرګه تاسو وکړه. وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب موږ سره په دې عوامي جرګه کې ټول پېښور ښار کې وګرځېدو. هغوی سره سید قمرآباد صاحب د عوامي شکایاتو وزیر صاحب هم موږ سره وو او د پېښور ښار باره کې دا په ټي وي تاریخ کې څنګه چې ما ویلي وو پهله ځل چې دا پروګرام داسې شوی دی. جناب آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب موږ تاسو ډېر مشکور یو چې تاسو خپل دومره قیمتي وخت کې دا وخت وایستو موږ لپاره او موږ سره وګرځېدی. پروتوکول نه بغیر خپله مو ګاډي چلولې دا ډېره غټه خبره ده. پاکستان ټلویزیون نه اړخه موږ ستاسو ډېر شکریه ادا کوو. ډېره مهرباني شیراز صاحب. زه ستاسو او د پاکستان ټلویزیون د عملې شکرګزار یم، خصوصا د جنرل منیجر چې هغوی دا پروګرام کې دلچسپي واخیسته او ننني دورې نه موږ ډېر څه زده کړل. ډېر څه داسې ځایونه چې د هغې بذات خود ما ته اندازه نه وه چې څومره هلته حالات خراب دي د ګندګۍ په لحاظ سره او د نور چې کوم مسایلو نو دې نه به مونږ ډېر څه زده کوو او انشاءالله تعالی دا مسلې او مشکلات چې دي دا به مونږ کوشش کوو چې دا ټول حل کړو. تاسو ته دا پروګرام څنګه ولګېدو دې باره کې یقینا به تاسو مونږ ته خطونه لیکئ. خط لیکلو لپاره زموږ پته نوٹ کړئ. طاهر محمود انچارج پروګرام عوامي جرګه پاکستان ټلویزیون سینټر.